سلام علیکم ټولو کورمیوال وروڼو ته د سید نجیب طرف نه سلام وي. عزتمن وروڼو په موبایل سکرین باندې په تاسو د مو یو مرګلی څه نه ما وارث علي دی هغه ویډیو کس وی دا تقریبا د میاشته کېږي عراق نه راغللو او ډېر په انتظار نه بعد دا څلور ورځې کېږي پراچینور ته ورسېدلو. پراچینور ته رسولې نه بعد دغه ته کوم ډول مشکلات یا څه تکلیفات شوي دي او چا مثال یوه ویډیو شیر کړي دی پوسټونه کړي دي نه هغه وړوکی غوندې کې کلیپ تاسو زه شیر کوم د علي وارث په باره کې بیا زه څو خبرې تاسو ته کوم. رسوی لږ د علي وارث والا ویډیو لږه مو ساوکس. السلام علیکم. څوره مرګلی یو څوک مو پیژندوی څوک مو نه پیژندوی خصوصا ایمو موجوده کوم مرکز دی او تحریک دی ما ځان سره د ایمو سینین یو پیکچر لګیدلی دی دغه په باره کې زه لږ څو خبرې کوم. څه دیني خلکو لیکل کړي دي څه بړکي والا دی که نه زه ځان ته نه یم خفه ایما زیاتو نه زیاته مینه خپل کلي بړکي سره دی خصوصا جلال سر زه تا ته او تجمل هغه تا ته یم ایما خاص کر مقصد تاسې سره دی دغه نه داسې لیکل شوي دي څه دی بړکي والا دی پلانکی د نمیږي دی ګروپ دی دا د داسې زیاړې زورل کوي څه د کوي څه د نه کوي خو ایما بعدو دغه کورمې کې تقریبا 2-3 کسانو ته پاته شته دی چې د حکام پوره ما په ځان کوم تکلیف پړی دی ما نه څه تکلیفونه تیر شوي دي انشاءالله څه ما سره سمه به ایمو داسې خیرخوا خلکو کې څوک تاسې ته ویډیو وکړي چې هغه تاسې ته در ورسېږي. نجیب وروڼو علي وارث چې کومه ویډیو دی هغه به تاسې اورېدلې وي. دغه ویډیو په ذریعې تاسې ټولو وروڼو ته زه دا میسج در کوم چې تاسې ټولو ته پاتې دی چې پراچینور کې مرکز څه کوم دی که نه دا د پراچینور اورل څوره احاطه دی که نه مرکز یو رول ادا کوي لکه د انسان بدن کې د ملې شتیر څه کوم دی که نه چې هغه د هغه واجې نه د انسان بدن مکمل سټرکچر ویلوړ دی نو زه خو داسې وایم چې د مرکز څه کوم دی هغه د مو د ملې شتیر دی د اورل ټول پراچینور او هغه کې نوس چې څوره د مو مشران دي هغه د مو پاره قابل احترام دي هغه د مو پاره ډېر عزادار دي هغه ایمو پاره داسې دي که نه چې زه درته وایم چې مولا علي علیه السلام یو قول دی چې کوم کاروان چې کله سروان یې صحیح نه وي که نه د څټه چې څوره کاروان دی که نه هغه هېڅ کله منزل مقصود ته نشي رسېدی نه مطلب علي وارث چې چا دغه پوسټونه کړي دي چې دا د مرکز په خلاف د مشرانو په خلاف مطلب نازب الفاظ استعمالوي مطلب نازبه خبرې کوي هغه ګروپ کې د ډېر زیات له لهاب یایي د داسې دی وړونو که نه لکه د حالي دنو کې د موږ وکسو د درو میاشتو نه پراچینور کوم محاصرې کې دی پراچینور کوم مشکلات تکلیفات دي دا اوس کومه مثال هغه ځای کې بګن کې بیا د کنوین کوم فایرنګ وشو نه په رب د تا قسم کوم چې موږ کوم د قوم ځوانان دي که نه هغوی د صبر پیمانه قسم په خدای رضا ختمه شوله که خامخا زه نه وخت کې یوه نیمه داسې الفاظ یا یو نیم داسې مثال سخت ټکه استعمال کړي نو موږ ته نه دی په کار چې هغه سیم ټو سیم هغه میسیجر وخو مو په سوشل میډیا باندې هغه خپل اغ دخنه ته چې هغه سبیل نه مخامه پورې صرف دغه په انتظار کې دی چې مو به د شیا قوم په څه طریقې وي چې بېګوړې کوم څه په طریقې وي چې خپلو منځو کې واړو څه په طریقې وي چې دوی منځ کې نفرت پیدا شي. وړونو خدای ته وکسوئ رسول ته وکسوئ که خامخا زه نه یو نیم ځوان یو نیم داسې میسج وکړو د قوم مشر سې داسې میسج وکړو کار دی هغه په سوشل میډیا باندې مو تاسې نه کو ایشو مو ته خدا په کار دی چې هغه ګروپ کې په کار دی مو تاسې یو بل اصلاح وکړو یو بل ته پیغام ورکړو دا د خبره د ښه نه وکړه دا خبرې نه وي په کار نو موږ ته نه دی په کار چې بیا پوسټونه جوړوو بیا مثال د قوم مشرانو ته هغه یو نیم میسج کوم دغه فارورډ کوو هغوی الریډي ټینشن کې دي هغوی الریډي مشکلاتو کې دي هغوی ته الریډي دوره زیات برډن دی د هغوی په باندې په هغوی په مطلب کندو باندې دوره زیات برډن دی تاسې بخپله کس مطلب هر یو غم چې کوم دی موږ تاسې مرکز ته راوړو په کار دی انسان له خپل عقل و شعور نه کار واخلي په کار دی سوشل میډیا داسې استعمال وکړو چې هغه استعمال واجې نه ایمو چې د کوم مطلب مظلومیت دی د کوم مثال ایمو څخه د ظلم زیاتی کېږي په دغه مو دنیا ته ښکاره کړو نه د نه کو ښکاره چې موږ خپلو منځو کې وبل خپې وایو بګن کې څوره مثال واقعات وشولو چرخیلو کې څوره واقعات وشولو انداسې اورال هغه ځای کې مطلب د شیعه او سني مسله نه وي
مطلب شیعه او سنی مسله ته نه جوړیږي. په کور دی مو تاسې هغو په خلاف ورپسې کړو چې هغه د شیعه او سني فساد جوړوي، د شیعه او سني جنګ جوړوي. د شیعه او سني جنګ وجې نه هغه ځای کې میاندې خویندې بورېږي. په کور دی مو هغه مطلب په سوشل میډیا باندې ایشو کو، هغه ایشو نه کو چې هغه وجې نه د قوم د ملت کې نفرت پیدا کیږي. نو امید لرم چې انشاءالله امو دغه پیغام چې کوم دی د قوم مشرانو ته، د قوم ځوانانو ته به انشاءالله هر یو کس رسوي. او رب ته به سوال کوو چې پاکه پروردګاره امو چې څوره احاطه دی هلته همیشه دپاره امن و امان قایم کړي. همیشه دپاره اوس کوم یا د شیعه او د سني په نامې یو گیم شروع دی، خدای دا گیم همیشه دپاره ختم کړي. د ډېره مننه وړونو، خوشحاله باد اوسئ. ما سید نجیب ته راکړو اجازات، مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.